اوس یو سړی دی هغه ځان له چیلې دی چیلې په دغه پیسو چې دا پیسو دی چیلې دی په دې باندې ډېرې ورته ملاویږي دیندار خلک دي ایماندار خلک دي پاک خلک دي هغه سره ډېرې ملاویږي مثال غوی دی یا سخندر دی یا جوټه دی یا سنډا دی څه بلا ده بس اوس د لپاره د چیلې قرباني غوره ده او کده د ډېری قرباني غوره ده پیسې هم دغه دي مثال 30,000 روپۍ دي په دې خسته چیلېم کېږي او په دې باندې خسته ډېرېم کېږي نو زیات ثواب په ډېری کې دی او که زیات ثواب په دې ځان له چیلي کې دی په دې کې زیات ثواب څه کې دی نو دا مسله فقهاو ذکر کړې ده رد المختار وغیرہ دا ذکر کړی دا وی کچر ته د چیلی قیمت او د ساروی د ډیری قیمت دا برابر وي سره نبي ابا کته شي چې کچر ته د ډیری غوخه زیاته وا اوس ته مثال 35,000 ډیری نیسی هغه کې د چیلی د غوخه ته زیاته راتلا نبي وی دا ډیری ونیسا دا بهتر دی پدې کې به فقیرانو نډیر ورکی رشتہ دارانو ته ډیر ولېږي ستا په اهل او عیال به فراخي ډیر راشي نو بیا ډیرې ونیسه ډیری کې ثواب زیات او کنه د چیلی غوخه او د ډیری غوخه یو عمره وا لکه مثال په تور مثال خبرم یو من درته په ډیری کې مرسیدو یو من درته په چیلی کې فرضي خبره کوم چې ته پوه شي یو من په ډیری کې مرسیدو یو من په چیلی کې مرسیدو د دواړو قیمت هم یو دی بیا فقها وی بیا دا چیلې بهتر دی دلا په مسله ورسیدي ګوره مسله مې ته واضحه کا او اسانه مې درته بیان کا کچرتا د دواړو قیمت یو وو نو بیا او وزن هم یو وو نو بیا ځان له بهتر د سروي قرباني کچرتا قیمت د دواړو یو دی قیمت یو دی او غوخه په یو کې زیاته ده بلکې کم راځي نو چې کم کې غوخه زیاته وي هغه شیزو کا بیا پغې کې اجر زیات دی پغې کې اجر بیا زیات په دې مسله پوي شوي دې سره یو مسله ده اوس په دې کې مثال غوخم زیاته ده خو په دې بل باندې پیسې هم زیاتې لګي نو چې کومه پیسې په زیاته لګي هغه سروي بیا بهتر دی اوس که چیلې ګرانو ډېرې ارزان پرې وته نو مونږ خلک بیا سې مړوي ډېرې بیا خدای ارزان پر روزي راته کنه نو مونږ خلک دا لالچ کوي دا سوچ مکوا چې دا ارزان پرې وته نه دا پیسې ستا اخرت ته لاړه دا د خدای تعالی سره چې کوم ستا اکاونټ کولو دی دا هغه ته لاړه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره کده ذری برابر دی نیکیو هم ته بیا ته ګوري وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هغه چې تاسو مخ کې لګي دا کوم نیکیو صدقات کوي دا به د خدای په در کې مونږ کی دا بیا اجر ډیر زیات غټ ملاويږي حدیث مبارک کې نبی علی السلام فرمای د اختر په ورځ د ټولو پیسونو غوره پیسې الله ته محبوبه پیسې هغه کوم چې د قربانۍ په ساروي باندې خرج شوی وي یاد ساته نو ستاسو پیسو کې محبوب ترینه پیسې الله ته خوخه پیسې هغه چې په قربانۍ ساروي ډیره پیسې په لګوا ځکه دا دی الله تعالی ته ډیر نزدیک کوي دا ډیره پیسې تانه الله ډیر راضي کوي ټول عمر دې په ځان نه لګولا سدیو کو ته وړو کې رالوي شه تر دې وخت به تعالی کو روپیا په ځان لګولي ستا په لاس کې بل کو راغلي وتی به سخات شي پی شل دکا او مکه سي چې څنګه خوار پړک په خوا یو ماغه خوار پړک سم ګرځي نو سيد نه جوړه کا او کدا دې مخ کې لګلې نو مزيب دي اخرت د دنیا خو لګ جون دي سوچو کا کنه ټول عمر دې په گاډو لګولا سيد نه جوړه کا ټول عمر دې په کورو لګولا سدې نه جوړه کا په جامو دی لګولا سدې نه جوړه کا په یار دوست دی لګولا سدې نه جوړه کا په موبایل په دې پیکیج دی لګولا په ام بي فري کول باندې دی لګولا سدې نه جوړه کا څه فائدہ ملوش اخرت ته متوجه شه دا دومره پیسې په دنیا لګي او که دین طرف تراغه نو بیا زمونږ دا یاره والله ورته چیلې نه موږ ډېرې خبروزي دا ډېرې خدای کنه اوس په 13,000 چیلې لما نو په 15,000 یا په 2,000 ډېرې ولني مثال خبرې هم دا بازي بیا دا منطق کوي او دی بیا شومتوب په نیکه کې شومتوب د خدای په نامه په ورکړه کې شومتوب ځان سره د آخرت په خېګړه کې شومتوب نو دا ډېر کم عقل سړی دی چې په خزه باندې خو کولو لګي او پاغي بول عذاب مې چې کم د سیاله کارونه یا د شریعت نه خلاف په یار دوست باندې لګي په موبایل باندې لګي خو کولو لاس خو چې د خپل آخرت د نجات خبره دی راشي یا د خپل خدای د رضامندۍ خبره دی راشي بیا پکې شومتوب شروع شي تداسې شومي بلاګانو نه الله وساته امين وای کنه ما تاسو نه یاد کړی شمار می یاد کړی تاسو غټول زخیات را تناسي تاسو ولې امين نه وای
نو هغه بیا ډیر غوره او بهتر دی چې په کم باندې پیسې ډیر ولګي ما تاسو ته ویل حدیث می بیان کو چې په کم ساروی باندې پیسې زیات ولګي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د اختر په ورځ د قربانۍ په ساروی چې دا کوم پیسې تعالی غولې د الله تعالی ته محبوب مال ستاده غلي الله ته خوخ مال دغه دی چې کوم دي د قربانۍ په ساروی باندې خرج کړي او لګولې